أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت اس په د آیات مبارکه کې فرمای وی الذین هغه فرشتي يحملون العرش چې حاملین عرش دي، یعنی د عرش اوچتون کې فرشتي چې کوي دي، ومن حوله او هغه چې گیر چاپیرا د دې سندي د عرش نبوي یا د عرش ندي، یسبحون بحمد ربهم، دی تسبیح بیانی سره د پاکه د خپل رب العزت، دی تسبیح بیانی سره د پاکه د خپل رب العزت، بحمد ربهم سره د پاکه، ويؤمنون به، او دی ایمان لري پس باندې فدغه الله رب العزت باندې یقین ساتي، ويستغفرون، او دی استغفار کوي. خبر ادا ده چې دا کم د عرش پرشتي وي نو دې ته حاملین عرش دای نومم دی حاملین عرش، او یعنی اوچتون کې د عرش معنی دغه دای نومم دی. الله رب العزت فرمایي چې د دې الذين هاکسان يحملون العرش، چې دی اوچت کړي وي عرش لره، هغه پرشتي چې اوچت کړي وي عرش لره، او هغه چې گیر چاپیره د دې عرش نه دي، دی تسبیح بیانی سره د الله رب العزت د پاکوالی. نو کم کلمات وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا فرشتي زیات فرشتي د الله رب العزت د نورانی مخلوقاتو نه دي، د الله رب العزت د نور نه پیدا کړی دي، او کم چې د الله صفت دی هغه نور نه، عام چې د الله کم مخلوق دی، یعنی څنګه چې انسان مخلوق دی، اور مخلوق دی، هوا مخلوق دی وغیرہ، د کشان دغه نور یو مخلوق دی، داغې نه الله دغه فرشتي پیدا کړي. او فرشتو کې بیا مختلف اقسام دي، وړې غټې، ډېرې غټې لګي، یعنی بعضې د ځمکې نه تر عرشه پورې، بعضې چې دي نو صرف په د ځمکې د فضا والا، بعضې د ځمکو والا، بعضې چې دي انسان سره 24 فرشتي چې دی دا مقرر وي، کرامن کاتبین ور سره وي، بعضې د ورځو ډیوټي وي، د سهار د مانځه ټیم کې بدلیږي، تاسو چې کوم ټیم موده پراته یې، بعضې چې دی هغه د مازدیګر په ټیم کې، تاسو چې کوم ټیم کرکټ مرکټ لګوئ، نو دغه ټیم د خلکو ډیوټي میوټي بدلی، د فرشتو ډیوټي بدلی. الله یې توفیق راکړي د مونځونو. نو دغه یو قسمه فرشتي دي. یو دام د فرشتو قسم دی چې سیاحین ورته ویلی شي. زمونږ استاد خپل محبوب رهنما سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ته چې څنګه درود شریف وې نو دغه درود شریف ما ته را رسئ، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي چې د الله محبوبه صلی الله علیه وسلم پلانکی د پلانکی زوی پتا باندې درود شریف وې، دا ستا امتی دي پتا یې دا درود وې. دکه شان بعضې فرشتي داسې دي چې هغه د مثال په طور بارانونه د وریځې یو ځای نه بل ځای ته وړي، بارانونه کوي، بعضې نور رحمتونو په فصلونو مقرر دي، څه په څه باندې، یا بعضې داسې دي چې د هغې دا ډیوټي ده چې په کائناتو کې اعلان وکړي چې زما د پلانکي کس چې دی دا د خدای دوست دی، تاسو هم ورسره محبت وکړئ. داسې مختلفې فرشتي دي، د هر چا خپلې ډیوټۍ دي. بعضې چې دی ماشوم پیدا کېږي په دغه رحم کې والله معمولي خوره د هغه قبر ځای ور شامله کړي، بعضې چې دی هغه روح لري د انسان نه، بعضې د روح د فرشتې لاندې کار کوي، د هغې د حکم تابع وي. داسې مختلف اقسام پې علامه ابن جوزي رحمه الله په کتاب لیکلي، زموږ د انور صاحب هغه ترجمه کړی، داسې نور کتابونه هم به داسې شته د فرشتو خپل د هغې هغه اقسام چې دي. الذين يحملون العرش ومن حوله، په دې کې بیا د عرش والا چې دا اوچته فرشتي
الذين يحملون العرش او هغه پرشتي چې اوچت کړي وي سلره عرش لره ومن حوله هغه چې غیر چاپیره د دینه بعد غیر چاپیره بیا یسبحون چې تسبیح بیانوي بحمد ربهم سره ده ثنا د پاکي د رب العزت خپل ويؤمنون به او دی ایمان ساتي بچا باندې په الله رب العزت باندې بل ډیوټي څه د بل څه کار کوي دي ويستغفرون او دی استغفار کوي څه کوي استغفار کوي للذین د هغه کسانو د لپاره امنو چې ایمان یې راوړی دی چې چا ایمان راوړی دی نو د دې لپاره څه کوي استغفار کوي کاکا ته بس واړیانو کې ناشتي بیا په کړکیچم کې د جمعات کې ناشتي یا په کور کې ناشتي کلمه دی ویلې د لا اله الا الله نو چې د کلمه توحید تا ویلې دا چو می گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را ویږي په نو چې دا کلمه دی د لا اله الا الله ویل دا نو ستاد پر حاملین عرش اوچته پرشتي مقرب پرشتي د الله ته نږدې پرشتي هغه ستاد پر سوال کوي خاصه کوي سره بار سوال کوي زمون ټول د پراغي سوالونه کوي دا زمونږ ایمان دی ویږي په دا زمونږ ایمان دې زنګ د پر سوال کوي الحمدلله نغه سوال څه شه دی الله رب العزت فرمای ويستغفرون او دی استغفار کوي للذین د هغه کسانو د پر امنو چې ایمان راوړي نو سوي یقولون دی وای ربنا اے رب زمنګا وسعت كل شيء چې تا ورک پراخي ورکړي د هر یو سیستا رحمتن په اعتبار د رحمت سره او علما او په اعتبار د سره د علم سره یا ته شامل یو هر یو سیستا په اعتبار د رحمت سره او په اعتبار د علم سره نو فغفر سوي فغفر بس بهنه وکا للذین هغه کسانو ته تابو چې توبه یې کړه د شرک نه د بدعاتو نه د غلطو رسم او رواج نه د غلطو طریقو نه د غلطو عقایدو نه د دین توبه یې کړه للذین هغه کسانو ته تابو چې توبه یې کړه وتبعوا او چې تابعداري یې کړې د سبیل کستا دلار ستابیداری کړی دا ستاد لاري نو الله دا زمونږ کوم لار غواړي نو د دې لاندې لیکلي شوی دي مفسرینو لیکلي دي چې اغلار څه شي دا کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو کتاب د الله رب العزت چې د دې دا د الله والا لار چې الله وی دا لار راټینګ کې بل سنت طریقې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دي نو الله توفیق راکړي الله رب العزت فرمایي چې دغه فرشتي وي فاغفر بخنو کل الذين هاکسانو تا تابو چې توبه استری دا وتبعوا سبیلک او تابعداري کړی دا دلارستا وقهم او اسات دیولرا عذاب الجحیم دا عذاب د جهنم نه د سنه اساته دا عذاب د جهنم نه الله دې موږ په خپل فضل سره د جهنم د اور نه بچي ربنا بل سوال سکی ربنا اے رب زمنگا وادخلهم داخل کړه دلرا جنات عدن جنت عدن تا اے جنت عدن ته خدای ور داخل کا التي هغا وعدتهم چې تا وعده کړی د دیو سره الله رب العزت زموږ سره وعده کړی دا کنه سو وعده کړی دا و چې تا کلمه ویلا کلمه دی ویلا د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د لاندې زندگی تیرې تا سره زما یو وعده ده چې جنت ته به داخلم څه ته به داخلم جنت الله رب العزت بر نصیب کړي ان شاء الله العزیز الله فرمای ربنا وې دې سوې اے رب زمنګا وادخلهم او داخل کړه دلرا جنات عدن جنت عدن تا التي جنت د همیشوالی تا التي هغه وعدتهم جتای وعده کړی د دو سره ومن صلح او اے ومن صلح من آبائهم او هغه چې نیکان دي د پلارانو د دیونه ومن صلح او هغه سوق اے صلح چې صالحان دي من آبائهم د پلارانو د دیونه وازواجهم او د چانا او د بیبیانو د دونه یک کاکا خزو تم د دعا کوي ښا و ذریات بچیانو تم دعا کوي ته صرف جمعات ته نشي راوسته ته به صرف علم نشي کوله ته به صرف دین نشي زده کوله ته به صرف د دین یو شعبې ته نشي راوسته یو الله روغ رمټه دعا کوي ښا ته ورته کې دي شي دوام نه کې ځان ته بم نه کې دي شي مونږ به کې منډه باوي
هغه د الله دعا کوي ومن صلح او هغه چا چې صلاح کړی دا من آبائهم د پلاران د دین چې د ځان اصلاح کړی دا د پلارانو د دیونه چې صالح دي د پلارانو د دیونه چې نیکان دي د دې پلاران دي او نیکان دي هغه ته ور سره بخنو کی بل چاته وکي وازواجهم او بیبیانو د دوتا او ذریاتهم او اولاد د دیوتا نو چې پلار شي بچیان شي اولاد شي نو بس کیسه برابر شو کنه انک یقینا تو انت اے خدای ته العزیز غالب الحکیم حکمت والا الله څه شي دی غالب دی حکمت والا دی الله په دې باندې غالب دی چې دغه بنده د جهنم نه را وباسي د فرشتو په دعا او جنت ته داخل کی غالب دی کنه دی دا الله رب العزت په دې قادر دی کنه دی الله رب العزت قادر دی او الله رب العزت ته پکې حکمت هم معلوم دی چې حکمت پکې څه شي دی الله تعالی ایمان در نصیب کړی دی انک انت العزیز الحکیم الله بیا وی بیا څه دعا کوي ګوره ته ځان له معمولی 2 منټه دعا نشي کولای هغه کوم کله ورته ګوره کله چته ګوره چې کله به ختميږي دعا هغه د الله دعا کوي واقهم اوسات دلرا السیئات د هر قسم عذابونه د انواع عذابونه د هر قسمه د طبقات د جهنم نه داغینه بچ کا خدایا ومن تق السیئات او هغه چاله ر چې تا بچ کده دغه عذابونه را یوم ایزن په دغه ورځ باندې فقد رحمته نو یقینا تا رحم کو په دغه باندې تا چا باندې چې څوک ته د عذاب بچ کینو په ایمان وای رحم به وشو کو نشه رحم به وشو کو نشه الله رب العزت په رحم وګ تاسو موای الله دې موږ په خپل فضل سره د عذاب نه بچ کی الله دې موږ په خپل فضل سره د عذاب نه بچ کی د الله فضل بغواړو الله دې را نصیب کی نو ومن تق السیئات او هغه چاله چې تا بچ کده انواع عذاب نه یوم ایزن هر قسم عذابونه یو معمولی عذاب بداوی چې پانی د اور به ورتا چولی او هغه به وای چې د دې ټولو جهنميان نه زیات عذاب ما ته ملاويږي د ټولو نه زیات عذاب چاته ملاويږي ما ته ملاويږي او دا به د ټولو نه کم عذاب وي چې داسې د اور یو شړک شانتي نه څنګه چې چپا راځي دا به راځي او د پیزا لاندې بزي او بیا بزي دی بغنی وي او دا به مخصوصي هغه معمولی عذاب به دومره سخت وي چې دی به وي چې دا د ټولو نه سخت عذاب ما ته ملاويږي دا سي عذاب الله دې وساتي ومن تق السیئات هغه چاله ر چې تا بچ د انواع عذاب نه یوم ایزن په دغه ورځ باندې فقد رحمتا اے کاکا نو چې تو روانه خانه تا الله دې نه کی او چا درته وی چې د پل سره چې دی بیتا ته جال خور کړی دی دغه پل سره چې چارته منصوبه جوړه کړی دا نو که تا ته پته می تا ته پته می چې زه دغه ځای نه روغ را مټ تیرې دې شم پلانکی شي را سره خو بیا به مېره کی کنه بھائی بیا به مېره کی کنه ځان سره بیا نورم سامان لې نور بم ځان محفوظ ساتي نو کلمه ویل دا کما کلمه لا اله الا الله کلمه ویل دا په پولیس ورات به تیریږي جنت ته وځو کاکا په پولیس ورات به تیریږي او جنت ته وځو پتار ته پولیس ورات کم ځای کړي د جهنم د پاسه دی صدا پاسه دی د جهنم د پاسه دی نو نور بمزان په اعمال مضبوطول غواړي نور بم د نیکه اعمال کول غواړي چې دغه نه لاندې گزار نشو جهنم ته ور نشو او روغ را مټ سالم پیتیر شو د الله په فضل سره الله توفیق راکړي نو اعمال وکول غواړي وذالک نو ګور الله دې ته لوی کامیابی ویلې هم خو بل څه توایو الله څه توي وذالک هو الفوز العظیم او دا لوی کامیابی ده صحیح دا لوی کامیابی ده ان الذين يكنن ها کسان کفرو چې کافران دي ینادون نو आवाज بکول شي دوی ته لمقت الله اے لغضب الله غصد الله رب العزت اکبر ډیر لوی ده یا داسي ورغه دا یو مانس ده کې اکبر ډیر لوی ده من مقتکم د غصید استاسونه انفسکم فیوبل باندې اس په هغه وخت کې تدعون الی الايمان چې تاسو برابر لشو ایمان دا فتکفرون تاسو به انکار کو اوس دې نه خیال وکړئ ان الذين يكنن ها کسان کفرو چې کافران دي ینادونا اے
आवाज به وکړي شي دیو ته دواړو فریقو ته به आवाज وکړي شي لمقت الله غصد الله رب العزت اکبر ډیر لوی ده ډیر لوی وا من مقتکم د غصې د تاسو نه نن ورځ انفسکم په یو بل باندې اذ په هغه وخت کې تدعون چې تاسو براو بلل شوي ال ایمان ایمان ته فتکفرون نو تاسو انکار کو ګورا الله رب العزت د طرفه ورته اعلان وشي هغه کسانو ته چې کافران دي چې کفارو نن ورځ چې تاسو په یو بل باندې غصې کوي او یو بل ته لګیاي تاسو به چې تاسو په یو بل باندې دا کوم غصه کوي نو دي ته به आवाज وشي چې د الله رب العزت غضب او غصه دا ډیر زیاته و د دینه دا اوس چې تاسو په یو بل کوم غصه کوي نو د دینه د الله غصه ډیر زیاته و په دنیا کې چې کله به تاسو ته پیغمبر دعوت ترکو نو تاسو به پیغمبر پسې خندا وکړه کله به چې تاسو له خلکو سم خبره وکړه نو تاسو به هغه پورې خندا وکړه کله به در لچوي لواتت پرې نو خندا به وکړه کله به در لوي چې بناتل کې کمی مکوي نو خندا به وکړه کله به درته وی الله رب العزت واحد لا شریک مانه نو خندا به وکړه کله به درته د پیغمبر لار راټینګه نو تاسو د کانو گزارو کو کله به در لوي چې د زناګانو نه ځان بچ کې نو تاسو په بل روان شوي نو الله رب العزت چې تاسو هغه کوم نافرمانی کوله د دې اوسانه غسینه هغه غضب د الله رب العزت ډیر زیات غوسه خو تاسو د الله د غصې خیال ونساتو نو لہذا استدعون په هغه وخت کې چې تاسو برابر لشي نو بیا به دغه شان لګي خان چې یو د دنیا سره خاص کې یو د آخرت سره نو عبارت په لګي آیات په لګي ها نو دا څه ترجمه وکي ان الذين یقینا ها کسان کفروا چې کافران دیونه داونه आवाजونه وکول شي دیوته आवाज به وکړي شي دیوته لمقت الله چې یقینا غصه د الله رب العزت چې غصه د الله رب العزت اکبر ډیر لوی وا مم مقتکم استاسو د غسینا الیوم ننورز انفسکم په یو بل باندې یو تبو چې لکه تاسو دی لار تر بللم ابل ورتی سړون خو نه وي الله رب العزت در باندې احسانات کړي نو دا غلار دې نه راټینګول هغه چې الله کومه طریقه وی چې د پیغمبر لار راټینګه هغه نه منلو زما دې منل خپل مفادات پسې ما پسې واسه به څه ما پسې نه وي الله وی چې هغه غصه زما ډیره لوی وا د دینه استدعونا په هغه وخت چې تاسو برابر للی شوي ال ایمان ایمان دا فتکفرون نو تاسو به انکار وکړو تاسو انکاریان الله دې بچ کړي الذين هغه فرشتي يحملون العرش چوچتون کی دی عرش لرا ومن حوله او هغه چې غیر چاپیره د دین دی یسبحون دی تسبیح بیانای بحمد ربهم سره د پاکه د رب العزت ويؤمنون به او یقین ساتي بدغه الله باندې ويستغفرون او استغفار وکوي للذین دها کسانو د پارا آمنو چې ایمان یې راوړ دي ربنا نو سوی یقولون وایدی ربنا ای رب زمنګا وسعت كل شيء چې پراخ دی هر یو سیس ته رحمت پراخ هر یو سیس ته رحمتا لجهت د رحمت و علما او لجهت د علم یا شامل دی هر یو سیس ته رحمت ستا او علم ستا فاغفر بس بهنو کال الذين ها کسانو تا تابو چې توبه استدا واتبعوا سبیلک او چې تابعداري کړې د لار ستا د قران او د سنت وقهم عذاب الجحیم او وسات دلرا عذاب د ور نه الله دې بچ کی عذاب د جهنم ربنا ای رب زمنګا پرشتي بوي ای رب زمنګا وادخلهم او داخل کړه دلرا جنات جنتون د عدن د همیشوالي التي هغه وعدتهم چې تای وعده کړی د دیو سره ومن صلح او هغه چې نیکان دي من آبائهم د پلان کونو د دیونا او ازواجهم او د بیبیانو د دیونا وذریاتهم او د اولادو د دیونا د دې چې کوم اولاد دي خدای پاک نو اولاد کې ټول لاندې الخال لاندې چې کوم ورپسې ستانه کان دي علما لیکلي دي د حضرت علیه السلام په واقعیا کې راغلي دي چې هغه چې کوم ماشوم یعنی داغه په تفصيلات هغه یو ماشوم چې قتل کړو وای د یو کس درې واقع شو یو یا دیوال سم کړو پای کې دا خبر لګي چې د یو بزرگ اثر د نیکه چې دی و می پیړې پورې دارسي الله رب العزت و می پیړې پورې داغه د خاندان باندې رحمت نظر کوي خیال الله دې را باندې رحم وکړي
نو خدای پاک وي چې کوم اولاد یې پاغیم رحم وکړه. انک یقینا تو انت العزیز غالب الحکیم حکمت والا وقهم اسات دیولرا السیئات د عذابنا د هر قسم عذابنا ومن تق السیئات وچالر چې تو ساتي د عذابنا یوم جن په دغه ورځ باندې په کوم ورځ د قیامت په ورځ باندې فقد رحمته نو یقینا تا رحم وک په دغه بنده باندې وذالک هو الفوز العظیم او دالوی کامیابی ده. ان الذين يكنن ها کسان کفرو چې کافران دي ینادون نو आवाज بوکلی شي دیوتا لمقت الله چې یقینا غصه د الله رب العزت اکبر ډیر لویوا مم مقتکم د غصې د استاسنا نن ورځ انفسکم په یو بل باندې اسبه هغه وخت تدعونا چې تاسو برا وبللی شوي الى الايمان ایمان تا فتکفرون تاسو با انکار وکړه. الله رب العزت موږ دغه حالت نو ساتي.